ایمان پلورونکي لومړی برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. کله چې زکوی د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه خیمه ته ورغله، ته په مرغانو زړه ښه کوه. عسکري د هغه سړي لپاره خطرناکه لوبه ده چې زړه یې په ښځو او شرابو بایللی وي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغه کلمې د اپریل په میاشت 1115 میلادي کال د خپل تره زوی خلیفه صالح یو قومندان سیف الدین ته لیکلي. دغه دواړو ته صلیبیانو په پټه د زرو او ملغلرو د ورکړې تمه ورکړې وه او صلاح الدین ایوبي ته د ماتې ورکولو په دسیسه کې ورسره شریک شوي وو. صلیبیانو همدا غوښتل، هغوی حمله وکړه. صالح او سیف الدین ورسره مرسته وکړه، خو د الله جل جلاله په مرسته سلطان صلاح الدین ایوبي دوی ټولو ته ماتې ورکړه. قومندان سیف الدین خپل مال متاع پرېښودل، وتښتېده. د ده له ځانګړې خیمې رنګارنګ مرغان، ښکلې او ځوانې ګډاګرې او سندرغاړې نجونې، د موسیقي آلاتو غږونکی سامان، د شرابو چاټې او کنډولې راوایستل شو. سلطان صلاح الدین ایوبي مرغان، ګډېدونکي سندرغاړي او ساز غږونکي پرېښودل او امیر سیف الدین ته یې په دې ډول لیک ولیکه: تاسې دواړو د کفارو ملاتړ وکړ او د هغوی په لاسونو مو زما د نوم او نښان د ورکاوي ناپاکه هڅه وکړه، خو دې ته مو پام ونه کړ چې ستاسې په دغه توطیه کې ګډون به د اسلامي نړۍ نوم او نښان هم له منځه وړای شي. تاسې که زما سره کینه درلوده نو زه به مو وژلی وم. پر ما مو 2 وژونکي حملې کړي دي، دواړه ناکامې شوي. اوس یو ځل بیا هڅه وکړئ او وګورئ، کېدای شي چې بریالي شئ. که تاسې ما باوري کړئ چې که زما سر له تنې نه جدا شي نو اسلام به نور هم سرلوړی شي، نو د کعبې په رب مې دې سوګند وي چې زه به ستاسې په توره خپل سر غوڅوم او ستاسې په قدمونو کې به یې د ایښودلو وصیت کوم. زه تاسې ته یوازې دا ویل غواړم چې کوم نامسلمان د مسلمان دوست کېدای نه شي. تاریخ ستاسې په مخ کې دی. خپلې ماضي ته وګورئ. د فرنګیانو پادشاه او ډیمانډ په څیر اسلام دښمن صلیبیان یوازې د دې لپاره ستا دوستان شول چې تا هغوی د مسلمانانو په خلاف جګړې ته هڅوي او مرسته در سره کوي. که هغوی بریالي شوي وای نو راتلونکی ښکار به یې ته وای او تر دې وروسته به د هغوی دغه خوب رښتیا شوی وای چې اسلام دې د ځمکې له مخ نه ورک شي. ته د یو جنګیالي قوم سړی یې، عسکري ستا ملي دنده ده. هر مسلمان د الله جل جلاله یو صفاحي دی، خو ایمان او عمل یې بنسټي شرطونه دي. ته په مرغانو زړه ښه کوه. عسکري د هغه سړي لپاره یوه خطرناکه لوبه ده چې پر ښځو او شرابو یې زړه بایللی وي. زه له تا نه هیله کوم چې له ما سره مرسته وکړه او په جهاد کې را سره ګډون وکړه. که دا کولی نه شې نو له مخالفته مې لاس واخله. زه تا ته هیڅ سزا نه در کوم. الله جل جلاله دې ستا ګناهونه وبخي. صلاح الدین ایوبی. یو اروپایي مورخ لینپول لیکلي د صلاح الدین ایوبی لاسو ته چې د غنیمت کوم مالونه ورغلل هغه یې بې حساب وو. جنگي بندیان هم بې شمیره وو. صلاح الدین ایوبی د غنیمت ټول مالونه 3 برخې کړل. یوه برخه یې پر جنگي بندیانو وویشله او خوشې یې، دویمه برخه یې په خپلو عسکرو او غریبانو تقسیم کړه او دریمه برخه د نظام الملک مدرسې ته وقف کړه. هغه په دې مدرسه کې زده کړې کړې وې، نه یې ځان ته څه وساتل او نه یې خپلو قومندانانو ته څه ورکړل. د دې په نتیجه کې چې په جنگي بندیانو کې زیات شمېر مسلمانان او نور نامسلمانان چې کله آزاد شول د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په فوز کې راټول شول.
د هغه اطاعت یې ومانه او په پوځ کې د خدمت لپاره ځانونه وړاندې کړل چې له امله یې د ایوبي پراخه حوصله او مېړانه تر لرې لرې مشهوره شوه. تر دې دمخه د حسن بن صباح مرموزې ډلې چې حشیشان ورته ویل کېده، چې اروپایي مورخین د وحشي قاتلانو د ډلې په نامه دغه ډله یاده کړې ده، پر سلطان صلاح الدین ایوبي 2 ځلې وژونکې حملې کړې وې. خو ذوالجلال خدای جل جلاله له خپل دغه ستر مجاهد نه ډېر کارونه اخیستل غوښتل. دواړه ځلې یوه معجزه غوندې پېښه شوه او د اسلام دغه ساتونکی روغ رمټ پاتې شو. درېیمه قاتلانه حمله په هغه مهال وشوه چې هغه د خپلو مسلمانانو وروڼو او صلیبیانو صخرې په شان کوټلې تودې او په توره میده میده کړې وه. امیر سیف الدین له میدانه تښتېدلی و، خو د اولوالعزمه مېړني شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف له کرکې او نفرت منع نه شو. هغه د حسن بن صباح د وژونکې ډلې مرسته ترلاسه کړه. دغه ډله له یوې مودې راهیسې د اسلام په لستونو کې د مار په څېر روزل کېده، چې مفصله پېژندنه یې ډېره اوږده ده. لنډه ده چې لکه څنګه چې ځمکه له لمر نه په بېلېدو د ګناهونو زانګو شوې ده، دغسې د حسن بن صباح په نامه یو سړي له اسلامه جلا شو او د نبیانو او پیغمبرانو د سترتوب لاسته راوړنې پروګرام یې جوړ کړ. هغه خپل ځان ته مسلمان ویل او یوه داسې ډله یې جوړه کړه چې په طلسماتي لارو چارو یې خلک خپل پیروان کړل. د دې مقصد لپاره یې ډېرې ښکلې نجونې، نشه لرونکي شیان، هیپناټیزم یعنې مصنوعي خوب او غوړژبۍ غوره کړې. جنت یې جوړ کړ چې څوک به ورغلل، که هغه به ډبره و نو موم به شو. د خپلو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره یې د قاتلینو یوه ډله جوړه کړه. د وژنې لارې چارې یې خفیفه او پټې وې. د دغه ډلې وګړي دومره ذهین، چالاک او بې ویرې وو چې شکل ته په تغییر ورکولو به د لوړپوړو جنرالانو باډیګارډان شول. او چې کله به څوک په مرموزه طریقه ووژل شو، د قاتلانو پته به یې هم نه لګېده. دغه وګړي د سیاسي وژنو ماهران ول. زهر یې کارول چې د ښکلیو نجونو په وسیله به یې په شرابو کې ورکول. تر ډېرې مودې پورې دغه ډله د همدې موخې یا هدف لپاره وکارول شوه. پیروانو ته به یې حشیشان ویل کېدل. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه نه د ښکلیو نجونو په وسیله تیرې ایستل کېدای شو، نه په شرابو هغه له دغو دواړو کرکه کوله. د هغه د وژنې همدا یوه طریقه وه چې قاتلانه حمله پرې وکړی شي. د هغه د ساتونکو په شتوالي کې پرې حمله هم کېدای نه شو. 2 حملې ناکامې شوې وې. اوس صلاح الدین ایوبي هیله لرله چې د هغه د تره زوی صالح او امیر سیف الدین به له ماتې خوړلو وروسته توبه کړې وي. هغوی د بدلې اخیستنې یو بل پټ ځمکهیز کوښښ وکړ. صلاح الدین ایوبي د دغې صوبې په ویاړ د جشن جوړولو پر ځای حملو ته دوام ورکړ او 3 کلي یې تر واک لاندې راوستل چې په هغو کې د غازه په نامه مشهور کلی هم و. یوه ورځ د همدې کلي په شاوخوا کې سلطان صلاح الدین ایوبي د امیر جاول الجوسدي په خیمه کې د غرمې په خوبولي حالت خپله ستړیا راپکوله. نوموړي له خپله پګړۍ ایښې نه وه چې د جګړې په ډګر کې به یې د هغه سر د بیدیا لمر او د دښمن له تورې ساتي. د خیمې نه بیرون یې د ساتونکو ډله هم موجوده وه او تیار سوي وه. د ساتونکو د دغه ډلې قومندان د لږ شېبې لپاره کومې خواته ولاړ. یو ساتونکي د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خیمې د راخورو شوو پردونو دننه وکتل. د اسلام د ساتندوی سترګې ورغلې وې. هغه ستونی ستاخ پروت و. ساتونکي د باډیګارډانو په لور وکتل. له هغوی نه 3-4 تنو د هغه لوري ته وکتل. ساتونکي خپل سترګې بندې او خلاصې کړې. 3-4 ساتونکي پاڅېدل او له نورو سره یې خبرې پیل کړې. ساتونکي خیمې ته ننوت. له ملابند نه یې خنجر راویست. ورو ورو روان شو او بیا یې د پړانګ په څېر پر صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورټوپ کړ. د خنجر لاس یې پورته شو. په همدې وخت کې سلطان صلاح الدین ایوبي په ډډه واوښت. دا ویل کېدای نشي چې ساتونکي خنجر په کوم ځای کې وهل غوښتل، په زړه او که په سینه کې. خو داسې وشول چې خنجر د صلاح الدین ایوبي د پګړۍ په برنۍ برخه کې ولګېد او له سره یې د ویښته عمره فاصله لرې و، په پګړۍ کې ننوت.
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د برېښنا په څیر پورته شو. هغه پر خبره پوهېدو کې وخت ونه لګاو چې دا څه پیښه ده، ځکه تر دې دمخه هم پرې 2 حملې شوې وې. پر دې خبره یې هم حیرانتیا ونه ښوده چې حمله کوونکی د هغه د خپلو ساتونکو په جامو کې و چې هغه په خپله د باډیګارډي لپاره ټاکلی و. هغه د ساه ایستلو قدرې وخت هم تیر نه کړ. حمله کوونکی یې د پګړۍ نه خنجر را ایستلو د ایوبي سر لوڅ و. حمله کوونکی یې ښه په زور په څنګل ووهه چې د هډوکي ماتېدو غږ یې پورته شو. د حمله کوونکي ژامه ماته شوه او شاته پرېوت. له خولې یې هیبتناکه چغه ووته. خنجر یې د سلطان صلاح الدین ایوبي په پګړۍ کې پاتې شوی و. ایوبي خنجر را وایست. په دې کې 2 ساتونکي په منډه منډه دننه راغلل. د هغوی په لاسونو کې تورې وې. صلاح الدین ایوبي ورته وویل چې ژوندي یې ونیسي. خو دواړو ساتونکو په صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه حمله وکړه. سلطان صلاح الدین ایوبي د خنجر په وسیله د 2 تورو مقابله وکړه. دغه مقابله 1 یا 2 دقیقې وه، ځکه چې ټول ساتونکي دننه راغلي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي چې ولیدل حیران شو چې د هغو ساتونکي په 2 برخو وویشل شول او یو بل یې پر وینو ککړول. څرنګه چې هغه ته په دوی کې معلومه نه وه چې کوم یې دوستان او کوم یې دښمنان دي. له دې امله په دغه جګړه کې ګډون ونه کړی شو. لږه شېبه وروسته چې له باډیګارډانو نه 2 تنه ووژل شول، ځینې یې وتښتېدل او څه یې زخمي او بېسده شول. نو ورته څرګنده شوه چې په دغه ټولۍ کې چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پر ساتنه موظف وو 7 تنه ساتونکي حشیشان وو چې د سلطان صلاح الدین ایوبي وژل یې غوښتل. هغوی د دغه کار لپاره یوازې 1 نفر خیمې ته دننه لېږلی و. دننه حالات بدل شول، نور یې هم ورپسې ورغلل. اصلي ساتونکي هم دننه ولاړل. هغوی پر خپل حالت وپوهېدل او سلطان صلاح الدین ایوبي روغ پاتې شو. هغه د لومړي حمله کوونکي پر مرۍ د تورې څوکه کېښوده. ترې ویې پوښتل چې څوک دی او چا رالېږلی. د رښتیا ویلو په بدل کې سلطان صلاح الدین ایوبي ورته د بښنې وعده وکړه. هغه وویل چې حشیش دی او کمشتګین چې ځینې مورخینو یې ګمشتګین لیکلی ده د دغه کار لپاره رالېږلی. کمشتګین د صالح د یوې کلا والي و. د اصل کیسې اورولو د مخه دا ضروري ښکاري چې د دغو پیښو د مخه دورې ته وکتل شي. د سلطان صلاح الدین ایوبي له نامه د هغه له سترتوب او په اسلامي تاریخ کې د هغه له مقام او کارنامونه څوک نه خبره دي. اسلامي ملت خو یې هېرولی هم نشي. مسیحي نړۍ به یې هم د تل لپاره یاد ساتي. نو ځکه دا ضروري نه ده چې د سلطان صلاح الدین ایوبي د نسب لړۍ دي په تفصیل سره بیان کړی شي. موږ چې کومې کیسې اورول پیل کړي هغه داسې دي چې د پراختیا له امله یې د تاریخ لمنه تنګېږي. دا تفصیلات پیښې لیکونکو او لیکوالو لیکلي دي. ځینې یې سینه په سینه له یوه نسل نه بل نسل ته رسېدلي. د تاریخ په لمن کې یوازې د سلطان صلاح الدین ایوبي کارنامې ساتل شوي دي. د هغو توطیو یادونه ډېره لږه شوې ده چې خپلو یې پر خلاف کړي او د هغه د مخ په زیاتېدو شهرت او سترتوب د دغمن کولو لپاره یې د داسې نجونو په جال کې ډېر ځلې نښلولو کوښښونه شوي دي چې په ښکلاو کې د جادو په څېر اخیل. د اسلامي تاریخ دغه رښتینې ډرامه د 23 مارچ 1949 میلادي کال نه پیلېږي، کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي د مصر والي او د پوځ لوی درستیز وټاکل شو. هغه ته دومره ستره رتبه له دې امله ورکړای شوه چې هغه د واکمنې کورنۍ یو زلمی و، او دویم دا چې د عمر په لومړیو کې پر جنگي فنونو پوهول شوی و. صفاهیتوب ورته په میراث پاتې و. د هغه په ذهن کې د واکمنۍ معنی بادشاهي نه، د اسلام ساتنه او د مسلمان امت عظمت او خیر ښېګڼه وه. د هغه چې وجدان راویښ شو نو په لومړي ځل یې دا څړیکه احساس کړه چې په مسلمانانو حاکمانو کې نه یوازې دا چې اتحاد نشته، دا لا څه د یو او بل له مرستې هم تښتي. هغوی په مزو چلچو اخته شوي وو. شرابو او نجونو کله یوې خوا د هغوی ژوندون رنګین کړی و، نو بلې خوا ته د اسلامي نړۍ او الهي دین راتلونکی یې تیاره کړی هم وه. د دغو امیرانو، وزیرانو او مشاورانو کورونه په نامسلمانو نجونو ډک سوي وو. زیاتره نجونې عیسوي او یهودۍ وې
چې ځانګړې روزنه ورکړل شوې وه او د مسلمانو حاکمانو حرم سرایونو ته لېږل شوي وې. دغو له بېشانه ښکلا او نازو نخرونو ډکو نجونو د مسلمانانو حاکمانو او واکمنو کردار او ملي احساس د وینو په څیر خوړ. په نتیجه کې صلیبیان او په ځانګړې توګه فرنګیان د یادونې وړ دي. اسلامي سلطنتونه یې ټوټه ټوټه کول او خوړل او ځینې مسلمانانو واکمنو خو فرنګیانو ته کلنۍ جزیه یا ټیکس هم ورکاوه چې بدمعشي هم ټیکس ته ورته وه. صلیبیانو د خپل جنگي قوت پرتم او کوچنۍ حملو یې مسلمان واکمن ویرول. ځینې سیمې به یې ترې نیولې، تاوان او ټیکس به یې ترې اخیست. د هغوی هدف دا و چې په سوکه اسلامي نړۍ تر خېټې لاندې کړي. مسلمانو حاکمانو به د خپلو رعیتونو په وینو څښلو دغه ټیکسونه ادا کول. د هغوی هدف دا و چې په عیش او مزو چړچو کې څوک مخل نشي. د فرقه پالنې تخم کرل سوی و او هغوی کې تر ټولو زیاته خطرناکه ډله د حسن بن صباح وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي له ځوانۍ نه یوه سلیزه د مخه منځته راغلې وه. دا د خپل چارو یو خپل سر یو ډېره خطرناکه او نرموزه ډله وه. دغو وګړو ځانونو ته حشیشان ویل چې وروسته د حشیشانو یا چرسیانو په نامه مشهور سول، ځکه چې هغوی د حشیشو په نامه د یو نشه لرونکي چیز په وسیله نور په خپل جال کې راګرول. سلطان صلاح الدین ایوبي د نظام الملک په مدرسه کې زده کړه کړې وه. یاد دې وي چې نظام الملک د اسلامي نړۍ د یو سلطنت وزیر و. دا مدرسه هغه جوړه کړې وه چې اسلامي زده کړه پکې کېدله او کوچنیانو ته پکې له اسلامي تاریخ او اسلامي نظریاتو ګټه رسېدله. د یو مؤرخ ابن الاظهر له وینا سره سم نظام الملک د حسن بن صباح د حشیشانو لخوا په لومړي سر کې ښکار شو، ځکه چې هغه د رومیانو د پراختیا غوښتنې په لاره کې غر شوی و. رومیانو هغه په 1001 میلادي کې د همدغو حشیشانو په وسیله وواژه. د هغه مدرسه پاتې شوه. سلطان صلاح الدین ایوبي په همدې مدرسه کې زده کړه هم وکړه. په همدې موده کې له خپلو لویانو نه عسکري زده کړه وکړه. نورالدین زنګي ورته جنگي چالونه وښودل. د هیواد اداري چارې یې ور زده کړې او په سیاست کې یې پوهه حاصله کړه. دغه ښوونې روزنې هغه مهال د هغه احساس راویښ کړ. چې په ګانده کې یې ترې د صلیبیانو لپاره برېښنا جوړه کړه. د ځوانۍ په لومړیو کې یې داسې ځیرکتیا او اهلیت ومینده چې د یو ستر سپاه سالار لپاره ضروري وي. صلاح الدین ایوبي د جنگ جګړو په کار کې څارګرې استخباراتي کماندو او چریکي جنگونو ته ځانګړی اهمیت ورکړ. هغه لیدلی و چې صلاح الدین ایوبي د جنگ جګړو په کار کې څارګرې استخباراتي کماندو او چریکي جنگونو ته ځانګړی اهمیت ورکړ. هغه لیدلی و چې صلیبیان د استخباراتو په ډګر کې مخکې تللي دي، ځکه د مسلمانانو پر نظریاتو خورا اغېزمنې حملې کوي. صلاح الدین ایوبي د نظریاتو له سنګر نه جنګېدل غوښتل چې توره پکې نه کارول کېږي. په دې داستان کې به تاسو وروسته وګورئ چې د هغه د تورې وار خو ډېر ژور و، خو د مینې او محبت وار یې تر دې لا زیات اغېزمن و. د دې لپاره د صبر او زغم اړتیا وه چې هغه د عمر په لومړیو کې خپل ځان کې پیدا کړی و. هغه چې کله د مصر نایب الحکومه او اعلی قومندان په حیث ولېږل شو، نو هغو لوړ رتبه افسرانو هنګامه را ولاړه کړه چې د دغه مقام په هیله و. د هغوی په نظر کې صلاح الدین ایوبي د ښوونځي ماشوم هلک و، خو دغه د مکتب ماشوم چې کله له هغوی سره مخامخ شو، د هغه خبرې یې واورېدې، نو د هغوی احتجاجونه ساړه شول. د مؤرخ لینپول له وینا سره سم صلاح الدین ایوبي د اداري او نظامی نظم او ډیسپلین په باب ډیر کوټلی ثابت شو. هغه تفریح، آرام او مزې چړچې د ځان او پوځ لپاره حرام کړل. هغه خپل دماغي او بدني قوتونه یوازې پر دې هدف مرکوز کړل چې اسلامي سلطنت باید مستحکم کړای شي او صلیبیان باید د مسلمانانو له ځمکو وایستل شي. هغه په هر قیمت د فلسطین نیول غوښتل. هغه د خپل پوځ لپاره همدا اهداف وټاکل.
کله چې د مصر نائب الحکومه شو وی وی الله جل جلاله ماته د مصر ځمکې راکړي د هغه پاک ذات به فلسطین هم خامخا راوبخي خو چې کله مصر ته ورسېده ورته څرګنده شوه چې د هغه مقابله یوازې له صلیبیانو سره نه ده بلکې خپلو مسلمانانو ورونو یې هم په وړاندې ډېر ښکلي جالونه غوړولي چې د صلیبیانو له عزایمو او جنګي زور نه زیات خطرناک دي. د لومړۍ برخې پای.